نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول بجمع در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمارون تیر شوی جماعت المبارک فورز باندې ما تاسو ته د عاشورې د اهمیت بیان کړو نن جمعه که خیر و زندگی وا او الله مونږ او تاسو د ژوند را نصیب کو د ملګرو خواهشات دي سملګرو راته دا وویل چې نن دور کې خلق صرف د دنیا او د دولت او د پیسې ذکر کوي چې پلار بچی سره ملاويږي د دنیا او د دولت او د پیسې ذکر چې بچی پلار سره ملاويږي د دنیا د دولت د پیسې ذکر په معاشره کې چې نن څومره مذاکرې کیږي نو هغه صرف د دنیا د دولت او د پیسو خبرې دي د ملګرو خواهش ده چې قاری صاحب ته په دې باندې اوسو خبرې وکړه ما تاسو ته مخکې ویلو چې دا انسان الله رب العزت د دنیا ته په یو مقصد را لېږلی دا یو خبره کوم د ذهن کې میراله خبر را بل طرف ته به بوزیم
د عیسی علیه السلام نه 300 کاله وړاندې د یونان په ښار کې دا انسان پلاسپران ټول غټ غټ خلک راجمع شو. چې دا راجمع شو او صرف په دې یو خبرې په سوچ راجمع شو چې دا انسان په دې دنیا کې په کوم مقصد پیدا دی. په دې حیواناتو په دې شیزونو کې مذاکرې کولی او د هغه وخت د باچاهانو پکې دا لاس دا ټول اوچت خلق امدیو راجمع کړي. الله رب العزت د یونان د خار والو خلقو ته یو الله یو ذهانت هم ورکړي. خدا د هغه زمانې نه شهرت یافته خلق اوس نه هغه زمانې نه اکثر زمونږ ډیر دوایان میډیسن وغیرہ دا یونان نه راځي. په دې بعضو دواخانو به تاسو هم وینئ یوناني دواخانه. یونان د هغه زمانې نه شهرت یافته ښار هم دی. بچای وخت دا ټول خلق را جمع کړل دا غټ غټ پلاسپاران د دنیا نه راوستل د یونان په ښار کې کېنول اخراجات یې په شروع کړل چې دا انسان په کوم مقصد پیدا دی. بعض مباحثې کې دی خدا باز مباحثه ګوره یو ورځ نه شوي تاریخ لیکي شپږ میاشتې دا باز مباحثه کېده. آخره کې دا سوچ او فکر وچلید چې دا ټول مخلوقات د دنیا چې څومره دي نو دا الله رب العزت د انسان د فوائدو د پاره پیدا کړی دي چې څومره مخلوقات په دنیا کې دا د انسان د پیدې د پاره الله پیدا کړی دي. خو په دې عقل نه خلاصېږي چې دا انسان د کوم مقصد د پاره پیدا دی. نو آخره عقل په خلاص نشو خو یو خبره اوچلوله چې دا انسان د دې خالص د کلو او وشربو د پاره پیدا دی. اخرو اسکا شپږ میاشتې باس مباحثه وشوه. دا د عیسی علیه السلام نه 300 کاله وړاندې منځ کې پکې الله عیسی علیه السلام هم راولېږه دنیا ته. نبی صلی الله علیه وسلم چې الله رب العزت مبعوث کو راویلېږه الله رب العزت هغه باندې پهلا رد وکړ. آیات مبارکه نازل خدا فلسفه د یونانی فلسفه
د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډېر زیات چلیدا چې دا انسان کلو وشربو د پاره پیدا دی او اوس هم په یورپیانو کې هم دا خبره چلیږي په پیرنګیانو په دې پلاسپرانو کې چې دا انسان د کلو وشربو د پاره پیدا دی نبی صلی الله علیه وسلم چې الله دنیا ته راولېږو نو آیات مبارکه نازل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله رب العزت وایي چې ما نه پیدا کړی انسان مگر د مقصد د دې څه شی دی عبادت جن او انس الا ليعبدون مگر دې بد الله عبادت کوي او به وسره ورسته په آیات مبارکه کې په یونانی فلسفه باندې هم رد وکړ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون د انسان بس خلاصه ذکر کوم د آیات مبارکه ترجمه هم داسې نه ده ما اريد منهم من رزق د انسان مقصد دا رزق نه دی کلو واشربو نه دی چې کومه فلسفه تاسو چلوله نو الله رب العزت په دې خبره باندې رد وکړ د دنیا کې چې دا انسان پیدا دی دا صرف په یو مقصد پیدا دی چې الله رب العزت د انسان ته انبیاء رسولان را لېږلي دي او چې موږ تاسو د هغې تاریخ وګورو نو د عقل زما ستا نه بار خبرې دي انبیاء او رسولانو چې څومره په دې ځله باندې محنت کړی دی د انسانانو ځکه د یو فکر سوچ نظریه بدلول د عارضي اسبابو نه عقل بدلول ذهن کې یوه خبره سوچ او فکر وکړئ چې دنیا الله رب العزت پیدا کړه نو د دې دنیا نه مخکې آدم علیه السلام لا پیدا نو الله رب العزت د دې انسان تقدیر پیدا کړو علما لیکي 15 قسمه تقدیر ده 15 قسمه سلور قسمه تقدیر هغه ته مبرم وای یو قسمه تقدیر دی چې هغه ته معلق وای الله رب العزت دنیا لا نو پیدا کړی چې د انسان تقدیر پیدا شوی چې دا انسان به په دنیا کې دا کوي نو تقدیر دا مبرم تقدیر کې اس تبادله ناراضي به چې الله رب العزت دنیا پیدا کړه بیا هم الله رب العزت د انسان تقدیر پیدا دوباره نو دا مبرم ده تبادله پکې ناراض به چې الله رب العزت آدم علیہ السلام بابا آدم علیہ السلام چې پیدا کو دا غي پملا کې دا تقدیرونه د دې انسانانو ټول به د اثر نه وکړو دا مبرم دی به چې الله رب العزت دا انسان آدم علیہ السلام دنیا ته راولې کو نو به تقدیرونه اثر نه وکړو دا مبرم دی کله چې دا انسان
د مور خېټې ته دا نطفه منتقلیږي دغلته بیا الله رب العزت د انسان تقدیر اثر نو کې هم مبرمي او کم وخت چې دا انسان د دنیا ته راځي نو بیا د دنیا کې الله بیا د تقدیر دغه کې نو بیا تقدیر ولا بدایت معلق وي چې انسان دا وکړو نو الله وي دا به ولا ورکم عبادت وکړو جنت به ورکم عزتمندو د مانن د خبره مقصد خالص دا دی چې مونږ او تاسو نن صرف د دنیا ذکر کوو د آخرت ذکر زمونږ استاد عقل کې نشتا د دل ذکر زمونږ استاد عقل کې نشتا د عبادت ذکر زمونږ استاد کې عقل کې نشتا د اوس زمانه کې زمونږ استاد ذهن بل طرف ته روان دی نبی صلی الله علیه وسلم یو احادیث مبارک ته د فضل اعمال کې ذکر ده بخاری احادیث مبارک ته یو صحابي و یا رسول الله مبارک د تبوک نه واپسې د پجنګ منځ کې پکې تجارت وشوي یو صحابي رسول الله مبارک ته فرمایي یا رسول الله مبارک دومره ګټه مې وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وای تا ته بهترینه ګټه اونخم و یا رسول الله مبارک وخای اغه صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات اوراق ذکر کول سره زر او سپین زر و یا رسول الله مبارک ډېر زیات مرابحه ګټه مې وکړه او ډېر غټ مال حال ورته ذکر کو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي بهترین ګټه درته ونخې مې او خیا رسول الله مبارک وستاد دې ټول ګټینا 2 رکعات منز افضل له زکات دا 2 رکعات منز ورسته یو ژوند د همیشواله را روان دی او دا تعالی د همیشه زندګۍ فایده درکې صحابه اج څومره ګټه کړي و یا رسول الله مبارک وي دا ټول د الله په دین کې اخره مصروف دا والا وجد الله په دین کې مصروف کا خو نبی صلی الله علیه وسلم دا سينو نبی صلی الله علیه وسلم بس فرمایي نه ځان سره دې سپریدا بل بچولا نو عزت مندو نن زمانه کې چې موږ او تاسو په هر محفل کې کینو نو هر محفل کې موږ نن تاسو د دنیا ذکر کوو د دولت ذکر کوو د ګټې ذکر کوو نن موږ بچي چې راشي پلار چې کم نه وته کې له څومره دي ګټلې صحیح حساب دې کړای خو نن موږ تاسو د بچی نه دا تاسو اونکه چې بچی تا مونږ کړي او کدی نه کړي موږ تاسو چې ټول په خپل غریوان کې وګورو
نن موږ او تاسو باندې د بچو تربیت لازم دی. بچی راوړل خو د بچو تربیت په والدینو باندې فرض دی چې دوی به د بچي دیني تربیت کوي. چې څومره احادیث مبارکه تاسو وګورئ او څومره د علوم او علم تاسو وګورئ، ټول کې دا خبرې ذکر دي چې د بچي تربیت په والدینو فرض دی، خو دیني ذکر کړي، دنیاوي نه. دینی تربیت د دل سره چې د دې څومره معلقات دي دا په پلار باندې لازم دي چې د بچي تربیت پکې. او موږ تاسو خپل د ګریوان کې به سوچ کوو چې د بچي د ګټې او د دولت سوچ کولی شي، د هغې د عباداتو سوچ او په موته لازم دی. ګوره ورځ په قیامت به الله د دې تپوس کوي چې تا د دنیا طلب د بچي نه کولی شي، نو تا د آخرت د سوچ او فکر طلب نشو کولی. نو په موږ او تاسو دا لازم دی چې موږ او تاسو د بچي نه د عباداتو تپوس وکړو، د عباداتو د هر شي تپوس دی کوو. او دا یو څو خبرې کوم، هم ټایم هم ختم دی. وره الله به دې تپوس کوي. ډېر ما داسې ګټلې دي، ښه ډېر. بچی د شپې نه وخته د ډیپټۍ نه راشي ویده شي، نن زمانه کې ډېر والدین په خپل همسار بات مونځ ته نه پاسېږي، نو بچی به څه پاسوي. خو چې کوم والدین پاسېږي نو بچی نه پاسو. ولې؟ ځکه وایي د شپې ناوخته راغلی، یا ټوله ورځ ډیوټي کړې ده، مونځ دی خیر دی وبکي چې د بدن ته لږ آرام حاصل شي. مونږ او تاسو د بچي د بدن د آرام سوچ وړي یو، خو د دې خبرې سوچ یې نه وړي چې وروسته یو په دې باندې یو همیشه زندګي را روانه ده. دائم زندگی په دې را روانه ده. او دا عبادت چې الله رب العزت په ما ته کم احکامات لازم کړي دي د هغې پابندي او چې ودې نه شو د هغې سزا ده. نو وروسته یوه زندګي را روانه ده چې هغه د همیشه زندګي ده، او په دې عباداتو کې، په دې منځ کې، په دې هر څه کې د هغې خیر دی، هغې کې د دې کامیابي ده. نو څه موږ په شیطان په موږ باندې حاوي شي، او سره باندې د خپل دنیا حاوي شي. قرآن کریم کې الله فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه.
دلته کې د هر څه تخصیص والی کړی دی ورځ په قیامت یو خو هلته زندګي ټوله انفرادي ده الله رب العزت څه فرمایي چې دا پلار به د بچي نه او بچی به د پلار نه تښتي یو بل سره به نه مخامخ کېږي ښځه به د خاوند نه پټېږي او خاوند به د ښځې نه پټېږي رشته دار به ټول د یو بل نه پټېږي را پټېږي نه به یو بل سره مخامخ کېږي ولې ځکه چې چېرته رانه نیکي ونه غواړي او نیکي هلته څوک چاله نه ورکوي ځکه چې پلار یې بچي له نه ورکوي چې دا ډېر په دنیا کې یوه قریبي رشته ده د والد او د بچي د ابن د والدې او د بچي د زوج او د زوجي د اخت او د اختې د خور او د بهن دا یو ډېره قریبي رشته ده چې دی په یو مکان کې په یو ځای کې زندګي قریبي تېره کړې ده او په دنیا کې یو بل سره ډېره مهرباني او ډېر همدر په دنیا کې په یو بل پاتې شوي خو لهذا ورځ په قیامت به دا د یو بل نه اخوا دی خوی ولې ځکه د یوې نیکۍ په وجه باندې چې نیکي رانه ونه غواړي زما ورونو چې مونږ نن تاسو دا یو خبره کوم دنیا هم لازم ده خو دنیا مقصد زمونږ نه دی دنیا مونږ مقصد جوړول او آخرت پې مونږ پرېږدو الله پې پرېږدو د الله د رسول احکامات پې پرېږدو د هغه سنت پې پرېږدو دا د مونږ مقصد نه دی د الله د رسول د سنتو او د الله د احکاماتو پابندي کول او د هغې تابعداري کول سره د دنیا په موت لازم ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الکاسب حبیب الله کسب کون کې دا دوست الله دی نبی صلی الله علیه وسلم خپل باندې تجارت کړي دنیا ته چې څومره رسولان او انبیا راغلي دا تاریخ چې موږ تاسو وګورو نو دا انبیا او رسولان کسبګر اکثر پاتې شوي دي داود علیه السلام یو بهترین بادشاه تیر شوی او د الله رسول مو نبی مو چې په ټوله دنیا بادشاهي وه او د خلکو په خدماتو کې مشغول و یو پیرا او داسې د الله رسول نبی و چې همیش پر وجو او داسې و چې همیش په ذکر او اذکار کې زندگی مشغوله وه او کله به چې د زبور تلاوت کوو او یا ذکر اذکار به کوو د مارغان به ولا خواله رالل دا مارغان به سره خوا کې ناسو دی به مو ذکر او اذکار کوو الله رب العزت یو بهترین आवाज هم ورکړو یو دو پرشته رالی یو پرشته د یو نه تپوس کې چې داود څنګه سړی دی او پرشته وته ډېر بهترین سړی دی شخصیت دی خو چې د بیت المال له وظیفه نه اخیستې او خپل کسب یې کولی نو آخره کې
دا خبرې چې واورېدې نو ډېر پریشان شو الله ته په ژړا شو چې یا الله ما له خو داسې کسب څه نه راځي ما ته یو رهنمایي وکړي الله رب العزت ورته وویل یا داود علیه السلام ستا دا لاس مې سانچه جوړه کړله بس وسپنه پکې نیسه دا به پکې چې کم دی ولیکېږي چې وسپنه څنګه تاوهې هغه شانتی تاوهه به ازغرې خرڅولې ازغرې تورې به یې جوړولې او په یو کس له به یې ورکولې او په هغه خرڅولې او ګټه به یې بیا نیمه ونه خپله د کسب ګټه به یې خوړه د بیت المال له به وظیفه بنده کړه زما ورونو دنیا کې به مونږ کسب کوو دنیا کې به مونږ روزګار کوو خو د دې سره سره چې څومره پابندي ده د آخرت د احکاماتو د مونږ د عباداتو دام په مونږ او تاسو وسره فرض دي دنیا ګټل په مونږ او تاسو فرض نه دي خدا را باندې فرض دي دنیا ګټل زمونږ مقصد په دنیا کې نه دی په دنیا کې زمونږ ګټ او مقصد د الله عبادت او الله راضي کول دي ما خبرې ډېرې کړې دي خو انشاءالله که خیر زندگی وه په دې موضوع به درته انشاءالله آینده جمعه بیا څه واقعات دي هغه هم درته بیا ویم او الله رب العزت دې په ما او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین